السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو نوی خبر رامخته شوی دی. په کوټه کې د پی ټی آی کارکون نرګس بلوچ چا ظالمانو د خپل کور مخې ته ډزو باندې ویشتله او د پانی دنیا نه رخصت شوله. په څه وجه باندې د ویشتله؟ اخر څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې دې غریبې سره دومره غټ ظلم وکړو؟ راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوې مهرباني وکړئ زموږ د چینل مدر سره سبسکرایب کړئ، خو کې وساټلای نشان وي هر یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملويږي. عزتمندو، الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم، قتل پسې قتل روان دي، د تپوسه هیڅوک نشته. نن چې په کوټه کې د کم ظلم شوی دی د دې مونږه ډیر په غټ تور باندې مذمت کوو. نرګس بلوچ د کور نه راووتله، سکار د پاره روانه وه. لاره کې یو دوه نامعلومه کسان په موټر سایکل باندې رالل چې مخونه یې پټو. سم دسې په دې غریب باندې پیر وکړو او هم په هغه باندې د پانی دنیا نه رخصت شوله. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دې چا سره هیڅ توتریخواله نه چا سره څه دښمنی و، نه چا سره څه بد کړي. پولیس والا راغلي دي، تفتیش شروع کړی دی او دا قاتلان په تښتېدو کې بریا شوي دي. لتر اوسه پورې پولیس والا دا قاتلان نه دي گرفتار کړي چې کوم طرف باندې تیری دي. عزتمندو، موږ ته پکار دي چې روزو د داسې ظالمانو خلاف आवाज اوچت کو، ځکه چې دا یو واقعا نشوه، بار دا واقع رونما کیږي. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا قاتلان دي زر تر زره گرفتار کړي او سخت نه سخت سزا دي ورکړي چې انده د پارا نور نسل ته عبرت والی چې بل هیڅوک داسې کار اونکړي. دوستانو، دا زموږ د وخت نو معلوماتي ویډیو د نورونی معلوماتي ویډیو لپاره زموږ د چینل مدر سره سبسکرایب کړئ، خو هغه وساټلای نشان وای چې رواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملويږي. والسلام.